په سوات کې ځای په ځای خوشحالي دي، ملګري، یاران، دوستان او خپل خپلوان د ښکلي نظارو کتو لپاره د ملک د بېلابېلو سیمو نه راتګ کړی دی. اصل کې زمونږ دا ایونټ ټور والا دا اولنی پروګرام دی په سوات کې، او د هغې نه بعد مونږ کوشش کوو زیاتره پروګرامونه پېښور کې کوو. هغې نه بعد مونږ کوشش کوو چې په سوات کې نور ښه پروګرامونه دي نو کوو او نوي کول ته دا میسج ورکوم چې دغه شانتي دي پروګرامونه څه جوړ شي. د 2022 په ختمېدو د نوي کال 2023 شروع کېدو سره سم په اسمان کې رڼاګانې خورې شوې. هر طرف ته د آتشبازۍ یو تړکاری شروع چې خلکو دغه پړک اپلوک او یو یادګاري ماحول په خپل موبایلو کې ریکارډ کوو. موږ دنیا ته دا ښیو چې دا دهشتګرد خلک نه دي، دا امن پسند خلک دي او تاسو هر کله چې غواړئ سوات ته راځئ هیڅ قسم څه قسم نه تکلیف شته نه یره شته او هر څه ازادي ښه پروګرامونه چلیږي، هیڅ مسله نشته. اسسټنټ کمشنر اصغر سوراني د سوات خلکو سیلانیانو لپاره خپل منظور شوی چوټي په نیمه کې پرېښوده او د خپلو بچو نه جدا د سوات د خلکو او میلمنو ته د هر قسمه سہولت لپاره سوات ته راورسېدو. بس مونږ دا موقع جوړو چې د سوات د خلکو دپاره د باقي علاقې خلکو دپاره چې کوم ټوریسټ راځي مونږ یې دپاره د خوشحالۍ موقع چې کومه دا جوړه کړو او مونږ باقي علاقې ته هم دا ثابته کړو چې سوات یو پرامن ځای دی. دلته کې به تاسو ته مونږ ټایم اینډ اګین چې کوم دی د خوشحالۍ موقع جوړوي. لکه اوس مخکې ورځو کې مونږ سوات امن فیسټیول دې دپاره کړی وو چې مونږ دنیا ته دا وښایو چې دلته کې د شپې 2 بجې راسه 1 بجې راسه زنانه میړانه راغونډ دي او یو فنکشن روان دی په امن فضا کې. نو مونږ د هغې سخت چې کوم اورونه او کوم سره سیلابونه او د هغې نه پس چې کوم عوامو ته یوه موقع ورکوو چې دوی لږ سخت ترې کړي دي چې دوی لږ خوشحالۍ ته راشي. د سوات یوت افیسر هم د دغه یادګاري شپې لپاره په ګرینډ سیزن هوټل پیزاګټ کې د ملګري جنید بخش سره د میلمنو لپاره د مشاعرې او د ټنګ ټکور یو ښکلي دستوره را جوړه کړې وه چې پکې شاعرانو ګلوکارانو میدان ګرم کړی و. بله خبره مونږ دا کوو چې نوی کال دی، نوی کال کې به زه د ځوانانو ته دا پیغام ورکوم چې پر روان کال کې د ځان سره دا عهد وکړي چې مونږ په ځان کې یوه څه داسې بهتري مونږ په ځان کې راوستی شو او چې په تیر کال کې زموږ نه څه غلطیانې شوي دي چې کم از کم هغه غلطیانې مونږ په دې را روان کال کې دوهراو نه. زه پخپله د سوات یم، زما کوشش دا دی چې څومره هم د سوات د بدنامۍ نوم تللی دی، حالانکې دا د بدنامۍ نوم نه دی. زه زما نه څومره هم کوشش کېږي دغه شان پروګرامونه به په دې سوات کې ارینج کوم او ټول پاکستان ته بلکې ټول ورلډ ته به وایم چې سوات یو داسې خاوره ده د مینې او د امن خاوره ده. په دې سوات کې به موږ مختلف پروګرامونه کوو. نننی پروګرام چې کوم دا نوي کال دی زموږ به دعا وي چې 2022 کې چې څومره مسلې راغلي دي، سیلابونه راغلي دي، هغه څیزونه به نه وي او په 2023 چې کوم دی دا به زموږ لپاره د یو خوشحالۍ پیغام راوړي. د دسمبر اخري شپه او د جنورۍ د میاشتې لومبنۍ ورځ په سوات کې راغلي سیلانیانو ډېر په خوشحالۍ سره تېره کړه او خلکو ته دغه پیغام ورکو چې سوات کې امن دی او څه ټایم هم تاسو سوات ته راتلی شئ او د دغه ښکلي نظارونه خوندونه اخیستی شئ. هم د دې سره زموږ د پروګرام وخت پای ته رسي. د راتلونکي یو بل پروګرام پورې د ملګري عجب خان سره سمد انجم ته اجازت راکوئ. په لوی الله مسپارم، د الله پامان.